मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। लता मंगेशकर द इंडिया डेर लुय सिंगर वा असे दे हिदायत बारे के खबर कोमा च नबी सलाम तरा हम द दुनिया नबी ईमान तलेव او څنګه تلو نو مقصد مې د خبرې دا دی کنه چې زموږ د بعضې مسلمانان کله ناکله ډېر خفه شي په خپله زندګۍ باندې د الله بندګانو ولې خفګان کوئ ایمان خو راسره دی کنه لتا منگیشکر په 1929 کې تر د 2022 پورې د هغې زندګي و په دې دنیا کې او ډېر غټو نوم یې په دې خپل اواز باندې الله وله ډېر ښایسته اواز ورکړو او ډیر لوی نعمت ول الله جل شانه ورکړو په دې نعمت باندې ډیر خلک یو قسم لا خپل هغه فین کړو او خپل هغه دیوانه احساس کړو خو نن سچلو شو نن دنیا نه بې ایمان لاړه جناب نو آیا اسلام دې باره کې سوی په دنیا کې خو ډیر عزت ورکړی شوی او دنیا نه بې ایمان لاړه نو آیا دا بچرتا جنت ته لاړه شي کو نه چونکې ډیر بې بد انسان یو قسم لا او ډیر غټ صفات سٹارټ دي زه به صرف یو خبر وکم چې د ټولو نه مخکې خو د شکر وباسو چې خدای پاک ډیر شکر دی چې په دنیا کې دراله ایمان را کړي کور څنګه حالت ته او هدایت تراته کړي د مور په غیږ کې دا کلمه نصیب کړي دا کلمه د الله جل شانه ګره ارچ نه نصیب کوي خام ابو طالب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا چې داسې محبت په وسره کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ډال پشان به وسور او د ډال پشان او تر سو پور چې د جم دیو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چالاس نشو چولې خبره ترې به ورته کولې داسې خلاصو سوک سپېړه او داسې وهل ټکول دا بچا نشو کولې او هغه کاپیران رااله ابو جهل او یو درې جرګې رااله ابو طالب صاحب ته او ورته جناب و استاد اوراره موږ نه څه غواړي کو پیسې غواړي پیسې به ورکو کو مال او دولت غواړي مال او دولت به ورکو کو حسینې ښځې غواړي د هغې سرې به نکاحګانې وکړو او موږ دا فخر ګڼو ګوره مجبوري نه ده فخر ګڼو خو چې زموږ د بوتانو بد نه وي نو په بله جرګه کې وي چې یو کال به مونږ ستا د دین تابعداري کوو او بل کال به ته زموږ د دین تابعداري کوي دا ټولې خبرې ابو طالب رالی ابو طالب سے خپل وراره ته وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ای وراره وایي زم نور ستړی شوی یم او بس ته وایي د قوم نورو جګړې ما اخله او دوی خو ډېره ښایسته خبرې وکړې وایي خوښه دې نه ده چې دا خبره ورسره وکړو نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې راپاڅېدل ای زما تره وای د دوی به کې فایده ده او خبرې ډېرې مونږ چې وایو خبرې ډېرې ورسره یوې دا ځمکه او اسمانونه راته په یو لاس کې کیدي او په دې بل لاس کې راته دا ټوله دنیا کیدي کنه دا نور دا چاند او ستارې کیدي کنه او دام راله راکوي کنه نو تر د خپلې خبرې نه به وانه وړم او نبي اسلام خپل صادر داسې وڅنډو او په دې اوږه باندې کېښودو او د نبي علیه السلام د سترګو مبارکو داسې غټې غټې اوښکې رالې او زړه کې وی چې دغه یو تره را سره ولاړو هغه یو ترم رانه هو واپس شو چې د کله نبی اسلام روان شو او نبی اسلام خپل تر ته وی ای ترم وزتا نه مجبوروم ته به د خپل قوم نه مجبوري سیدا بس وزن نه لاړم کله چې نبی اسلام هغه ځای پورې لاړی کنه ابو طالب صاحب ته وی راځه ایست ته څوک نشي ویلی چې څه کې کوه نو چې تر څو پورې ابو طالب جم دیو کنه نو چا نبی علیه السلام ته لاس نه سو اچولی خو چې کله نبی ابو طالب دنیا نه لاړی نو الله اکبر کبیره نو بیا ورسره کو بیا د خلکو لاس اچول شروع کړه تیزندی ورته ور اچول شروع کړه نبی علیه السلام بیا داسې راح کو کنه د ابو طالب د مرګ نه پس دا خبره ترې بیا ډېرې سټارټ شوې او ښه ورته پته وه لقد علمت بان دین محمد وی خراته پته ده چې زما د اوراد د دین اسلام حق او سچ دی ای ورځ علی رضی الله تعالی عنہ ور سره ولاړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ابو طالب روان چونکه ابو طالب دا د علی ته پلارو او علی رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام د ترس او زومی همو حسن رضی الله تعالی عنہ فلار علی رضی الله تعالی عنہ نو علی صاحب ډېر ویریدو چې دا خو پلار ولیدم نو دغه ورته سوی ابو طالب ورته وی خپل زوی ته علی رضی الله تعالی عنہ ته چې زویا د خپل د تر د زوی سره ګوره ګرځه ادنه چرته جدا نشي دا به تا چرته غلطی لار ته ونه خي دا به تا چرته غلطی تپیخ نه کی دا به تا چرته په غلطه نه رواني به د سره ګرځه او اخیری خبره کومه اخیری خبره شیب ابی طالب نے قید 3 کال بایکاټ نه دی کافرانو سره بایکاټ کړو 3 کال سره بایکاټ کړو چې په مسلمانانو باندې خرڅوي نه به اخلي او
درو د ابو طالب هغه تلاړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول مسلمانانو سره لاړه او ابو طالب سره هم لاړه او درې کال په نچا خرڅول نچا غستل او داسې عجیبه حالت په نبی علیہ السلام او په دوی باندې رااله چې دا ونه پانه به خوړې او قبل به خوړل داسې ولګي تند پیرالی نه به سره چا خبرې کولې شوي او داسې عجیبه حالت او د ابو طالب سره هم دا درې کال په بایکاټ کې سکړي دا الله اکبر کبیر اے رب استا عجیب نظام نه چاته ایمان نصیب کې او چاته نه نصیب کې نو درې کال او سره دا پانی خوړل دومره تکلیفونه او سره دی ابو طالب تیر کړه خو چې کله زند کدنو کنه او کله د مرګ وخراله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجدا سی ور نږدې شو داسې دا غوګه اے با زما تر یو پر را تکلیمو وایا بس لا اله الا الله محمد رسول الله یو پر گواہی ورکا بیا په ستاده پر جنگیګما زبستانه لپاره بیا د الله جل شانه په عدالت کې منډه ترړې وام خو یو پیر کلمه وای د الله ګور ډیره جوه قانون دی کو چې دنیا داسې حلاله ګور بیا نشته هو اخر کې وتا ابو جهل مخه ته ولاړو سوی اتراب عن ملت عبد المطلب د عبد المطلب د ملت نه اوړي دا سکه اخر کې ته خبره ترې پرې دی نو سوکړه با سورارا ما پرې دا بسته دنیا نه زبرداسي حالت کې زم او چې کله لاړې دنیا نه نبی سلام ډیر خپو لګ ډیر او بیا چې راپراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علی سره ته پوس کې پلار دې کم زیاده علی سے بتو لاړ شکی کر لاندې پروت ټول ډیر خپو ټول ډیر خپو ډیر نبی علیہ السلام کله چې د ابوبکر ته هم فلار مسلمان شو کنه نو ابوبکر ته هم نبی علیہ السلام تارس کې د الله رسوله وجستا تر مسلمان شوی وې زه ډیر خوشاله شوی په خپل پلار دومره نه خوشاله دم څومره چې بستا په تر باندې خوشاله شوی ځکه چې هغه ستا خوشالي و داسې عمر رضی الله عنه ته هم وي نو غرض مې دا دی په دې دنیا نه د ایمان حالت کې لا نړۍ همیشه جهنم دی الله اکبر کبیره امام غزالی سے فرمایي دا ازمکه او اسمانونه د ذره نه ډک کوي ذره چې په نظرم ناراضي او 1500 یا 1000 سال پس یو مارغه راځي او یو دانه ته وړي کنه نو امید دی چې دنیا دانه به ختم شي خو د آخرت دانه نه ختمي نو بس دا دنیا نه لاړه بس اسی بے سور شما چې خدای سمره عزت ته ول په دنیا کې ور کړي او د جهنم همیشه خشاک ته کو نو یک ور څنګه حالت ته خپل دین اسلام باندې شکر وباسه الحمدلله شکر وباسه